مثلث خو نه وي که نه چې درې ضلعې وي پکې او درې پکې زاویې وي نو که په دریو ضلعو کې تا ته دوه ضلعې معلومې دي نو په قانون د فیثاغورث سره هغه نامعلومه ضلع ته معلومولی شي ټیک شوله او قانون د فیثاغورث د دې دپاره چې دی نو هغه سی سکویر مساوي ا سکویر جمع بی سکویر دا قاعده ده بس پوهېږې پې اوس د دې نه علاوه نور په دې مثلث کې چې دا شپږ څیزونه دي نو په دې کې د نامعلومه د معلومولو دپاره یو درې نسبتونه دوی استعمالوي پوه شوې پې او هغه نسبتونه چې دي هغه دا دي چې په دې کې هر یوې هره زاویه چې ده دې سره چې دا لګېدلې ضلع وي نو دی ضلع متصله وي او د دغې ضلعې سره چې دا لګېدلې زاویه ده نو دا زاویه متصله زاویه او دغې ضلعې ته مخامخ زاویه متقابله زاویه ټیک شوله نو دقه متصله او متقابله زاویه د دغې د یو بل سره هغه نسبت هغه ریشو ټیک شوله د دې دپاره دوی درې قسمه نسبتونه استعمالوي دې ته اوس په موږ د انګریزۍ هغه الفاظ چې کوم دي هغه به استعمالو لکه زموږ په کتاب کې هم هغه الفاظ استعمال دي چې کوم مخکني فلکیات دي قدیم کتابونه دي زموږ ټیک ده نو د دغې نسبتونو دپاره دوی بیا د هغه خپل نور د عربۍ هغه الفاظ یې ورله مې استعمال کړي ټیک ده لکه موږ چې کوم استعمالو داسې وي یو دی ساین تیټا یو د کاز تیټا یو د ټینجن تیټا پوه شوې بې دې ته به پخوا په زمانه کې زموږ دا زاړه کتابونه چې دي دا ساین چې دی که نه دا په اصل کې داسې دی ساین خو دا ای دی بیا تخفیف یې پکې لږ راوستی او دا کاس چې دی نو دا داسې دی کوساین ټیک شوله نو دا یې حذف کړی دی لږ تخفیف یې پکې راوستی دی ټیک شوله او دا ټین چې دی نو دا دی ټینجنټ پوه شوې پې نو دې کې تخفیف کړی دی او ټین دقه دې سره به راغستی ټیک ده خو دې ته په دې زړو کتابونو کې د دې دپاره چې کوم الفاظ استعمال دي نو دې ساین ته به هغې وي جیب څه شی جیب او بیا به په دې کې تخفیف کاو نو د جیب په ځای به بیا جب دا لفظ به استعماله پوهېږې بې د دې کاز دپاره د دې دپاره به استعمالو جیب التمام پوهې بیا به کې تخفیف وکړو نو د جیب التمام په ځای باندې به استعمالو جم ٹھیک نا او دا ټینجن چې دی دې لپاره به لفظ استعمالو مماس بیا پکې تخفیف یې پکې وکړو نو مس دقه به استعمالو پوخا به حساب کتاب ټول په دې باندې اوس دا کیلکولیټر خو جو موږ نه دي جوړې کړي انګریزانو جوړې کړي جو هغې هغه زمونږ نومونه وران کړي هغې د ځان نه دي جوړ کړي دقه زمونږ د مسلمانانو تحقیقات یې راغستي خو نومونه یې بیا بدل کړي
نقه زمونږ جیب چې جب به مونږ استعمالاو هغې ته دوی نوم ورکو ساین او مونږ چې به کوم جیب التمام یا جم استعمالاو هغې ته نوم څه ورکو کاس او چې کوم مماس په مونږ یا مس په مونږ کوم استعمالاو نو هغې ته څه نوم ورکو ټینجن تیټا پوهېږي پې ټیک شو نه بیا دا ساین تیټا چې ده نو اوس به مونږ به کوم استعمالو دا ځکه چې په دې شیز کې دا دي پوهېږي پې که کمپیوټر رالی که لیپټاپ رالی که کیلکولیټر رالی په ټول کې ګورئ دی ساین کاز ټینجن ټول دا دي که نه بیا درې نسبت ردي الټه هم دي پوهېږي پې خو هغه زمونږ په دې فلکیاتو کې زمونږ په کار راځي پوه شوې پې زمونږ دقه درې صرف په کار راځي نو دا درې به استعمالو پوهېږي ها اوس راشه دا قائمة الزاویه مثلث چی که نه قائمة الزاویه مثلث په دې کې خو دا زاویه چې ده دا یقیني معلومه ده چې د څو ده نه ټیک شو نه او دا څیز هم یقیني معلوم دی چې دې ته وتر وایي دې ته څه وایي وتر وایي وتر مې د پای دایره کې ویلی یم که نه دا مثلث هم ګویا کې دایرې نه راغستلی شوی دی دا معلوم دی یقیني چې دا وتر دی اوس متقابله زاویه یا ضله یا متصله ضله دا امور اضافیه دي دا امور اضافیه دي بدلیږي را بدلیږي پوهېږي پې که نه ده ته زه نوم طلحه وایم ځکه زما نه کشر دی که نه ستا کشر ورور تا ته څه نوم وایي لکه مثال باچا ورته وایي ټیک شوله سباله چې بیا خدای پاک ژوله ورکړي جواب ته بل څه نوم وایي پوهېږي پې خپل ملګری به ورته بل څه وایي ټیک شوله سباله چې مولا شي بیا به ورته خلک وایي چې مولي صاحب که بیا پسې تخصص وکړي وایي به چې مفتي صاحب پوهېږي پې بیا ها مثال زما د تعلق د شاګرده د استاد دی د ده سره تعلق د رور دی د بل سره تعلق د ماما خورهی دی د بل سره تعلق د وراره او د تره دی د بل سره تعلق د پلاره د زوی دی ټیک شوله د یوې زنانه سره تعلق د مور او د بچي دی د بلې زنانه سره تعلق د خور او د رور دی د بلې سره تعلق د خاوند د ښځې دی دا ټول امور اضافیه دي لکه مثال په طور دی پلار دی په نسبت سره خپل زوی ته خو زوی دی په نسبت سره خپل پلار ته پوهېږي پې که نه دی باچا دی په نسبت سره خپل کشر ورور ته پوهېږي پې که نه نو داسې دا امور اضافیه په نسبت سره بل شي ته وي پوهېږي نو دا متقابله متصله په دې مثلث کې څه دي امور اضافیه دي خو پرمننټ شی چې پکې دی هغه دا دی چې وتر بس ټیک ده اوس ته یو زاویه په دې کې راواخله که هره زاویه رالی دا به نه رالی دا 90 دې دوو کې یو راواله که هره یوه دې راواغسته نو د هغې ساین که ته معلومې پوه شوې پې ساین چې ته معلومې نو ساین برابر وي ساین تیټا برابر وي د دا خو خبره ختمه شوله دی که نه اوس به دې له راځو اوس هغه نسبتونه ګویا کې په صورت د قواعدو کې ځان ته ولیکه ساین تیټا برابر وي د څه شي متقابله بټه وتر وشوله که تا دا زاویه اخیستې ده د دې ساین ته معلومې پوهېږي پې نو د دې متقابله څه ده دا ده که نه د دې ضلې متقابله زاویه دا ده او د زاویې متقابله ضله څه ده دا ده نو دا دې شو متقابله او دا دې شو وتر دا په دې تقسیم کا نو ساین تیټا بل سره معلومه شي چې دا څومره ده
بیا به ساین تیټا هغه خپل مقدار به معلوم کړي نو پته به ولګي چې دا دوره درجو زاویه ده پوه شوې پې او ساین تیټا برابر ده زموږ سره د متقابله بټه وتر کاز تیټا که ته وایې چې زه دا په کاز باندې معلوم وم نو کاز تیټا چې دا برابري ده متصله وتر اوس که دا زاویه تا روا سره دې کاز معلومې نو د دې متصله ضلع کومه یوه ده دا یوه ده دا یې څه ده متصله ده او دا څه دی دا خو یقیني دی چې دا څه دی وتر دی نو دا به په دې تقسیم کې نو کاز تیټا به دې معلومه شي پوهېږي په دې قصه ټیک شو نه او که وایي چې د دقې زاویې زه 10 معلوموم 10 تیټا نو بیا به څه چل وکړي 10 تیټا برابر وي د چا متقابله بټه متصله متقابله بټه متصله دا یو به په دې تقسیم کې وتر ته به دې نه ځي دا به څه کې په دې تقسیم کې ٹھیک شو نه نو چې څه جواب ته راغی نو هغه به 10 تیټا شي 10 هغه شی نو چې کله د هغې په کیلکولیټر کې 10 ووي او اقه انسه ولګي چې دا نو د دې یو جواب به راځي هغه زاویه بر سره معلومه شي چې دوره ده وشوله دا درې نسبتونه دي ساین تیټا برابر ده د متقابله بټه وتر کاس تیټا برابر ده د متصله بټه وتر او 10 تیټا برابر ده د متقابله بټه متصله بس دا یادوم کوي ویم لیکي ځان سره دا ضروری شی دا چې دا یاد کړئ پوهېږي پې دې دریو نسبتونو په مدد سره به روغ رمټ مثلث مونږ حل کوو پرېږدو به یې نه پوهېږي پې خو په دې کې یو شرط به دی هغه دا چې دا مثلث به قایمة الزاویه وي دا به څه وي قایمة الزاویه او یو شرط به پکې دا وي چې په دې دریو واړو ضلعو کې به تا ته یو ضلع کم از کم معلوم وي یو ضلع به درته پکې څه معلوم او ټوټل به درته معلوم وي په دې شپږو څیزونو کې 3 څیزونه به درته څه معلوم وي کم از کم نو یو خو دا معلوم دی چې دا د 90 بس وشوله دویم دا ضلع دا هم عام طور معلوم وي هغه داسې چې دا همونږ د نور دپاره استعمالو د مثلث په که نه نو په ځمکه باندې چې مونږ یو لخته خښه کړو نو دغه لختې مقدار به راته معلوم وي چې دا یو ګز ده یو میټر ده یو کیلومیټر ده 15 ګزه ده 15 میټره دا به راته معلوم وي پوه شوې نو یو راته دا زاویه معلومه ده چې د 90 یو راته دا ضلع معلومه ده چې د څومره ده او یو به راته پکې بل شی معلوم وي کار یې وي پوهېږي بیا به ته په دې دریو معلومو سره به باقي 3 مجهول معلومولی شي باقي 3 مجهول به څه کولی شي معلومولی شي که اوس تا ته پکې یو هم نه معلوم شو بس بیا بستره واغونده سمله ټیک شو نه بیا ځان لوږده شه خو چې مثلث حل کې نو ټوټل 6 څیزونه دي که نه نو چې کم از کم 3 درته پکې د مخکې نه معلوم وي نو باقي 3 به هم د دغې معلومونه هغه دغې هغه استخراج به ترې نه وکړي هغه به ترې نه حاصل کړي پوهېږي اوس چې مثال یو وایو که نه نو بیا پرې ښه پوه شئ ښه لکه مثال په طور زموږ سره یو مثلث دی لکه مثال څه شی تاسو یې راته ووایه ښه دا برابر دی د څومره 90 بل پکې کوم شی معلوم دی هر یو مثال دا معلوم دی چې د څومره دی څومره 7 سنټي میټر شو ٹھیک شوله
بل پکې کوم شی معلوم دی دا شی پکې معلوم دی دا معلوم دی چې دا څومره دی مثلا 5 سینٹی میٹر دی بس وشولا 1 2 3 چیزونه معلوم دي که نه نو دا بقایا 3 چیزونه چې دي دا به په دقیق نسبتونه اوس معلومو وشولا نو اول به داسې وکړو چې د دې که دا زاویه شروع کې که دا زاویه کومه وای دا بره زاویه شروع کړو دا زاویه معلومه ٹھیک ده لکه د دې ته ساین والی نو ساین برابرو د چا نو متقابل ایوم معلومه ده وتر هم څه دی ټیک دی به دې معلومیږي که په کاز معلومونو بیا به معلومولی شو کاز برابرو د متصله بټه وتر بیا به نه معلومیږي ځکه متصله هم نامعلومه ده نو په یو نسبت کې خو تا ته دوه نامعلومه څیزونه نه که نه په کاز نه کېږي په ټیم کېږي هغه برابرو د متقابله بټه متصله په هغې هم نه کېږي په چا کېږي په ساین تیټا نو ساین تیټا برابر ده د متقابله بټه وتر ساین تیټا برابر ده متقابله څه شی دی 5 وتر څه شی دی 7 راشه اوس 5 له په 7 کې ضرب ورکړه 5 تقسیم 7 دین راغه 0.71 نو ساین تیټا برابر شو 0.71 4 دشي په نورم دی حجو دغه ورکوا پوهیږي به اوس راشه زمونږ د ساین تیټا سره سوی مده زمونږ تیټا په کار تیټا زاویې ته وي تیټا څه ته وي زاویې ته نو موږ په ساین تیټا په کاس سکو په ټین سکو خو تیټا مو په کار ده که نه هغه زاویه مو په کار ده چا معلومه پو نو د هغې دپاره د دې نه دا ساین ورک لرې کتې ده پوه شوې پې خو دا به دې څنګې ورکې ټیک شوله نو یو ټوپۍ میلاوي د سلیماني ټوپۍ وي به دې له په سر کېږدي دا به دې ورک شي پوه شوې پې داسې مونږ هلته ویلي وختي چې د مساوي نه دېخوا جمع یغه خواړی نو څه به دې جوړېږي منفي چې منفي یغه خواړی نو څه به دې جوړېږي چې ضرب یو خواړی نو تقسیم چې تقسیم خواړی نو څه ضرب پوهېږي اوس د مساوي نه دېخوا ساین دی یا کاز دی یا ټین دی دا چې د مساوي نه اخوا اړې نو دی ته بیا داسې ساین انورس دا ورته وایي څه ورته وایي دا ساین انورس اصل کې دی 1/sin 1/sin خو داسې لیکلی کېږي 1/sin او ساین انورس دقه یو شی دی دا 1/, دا دلته برابر دی لیکلی کېږي ساین چې اخوا اړی نو څه به دې جوړ شي ساین انورس دا کاز چې اخوا اړی نو د دنه به جوړ شي کاز انورس او ټین چې اخوا واړی نو دنه به څه جوړ شي ټین انورس دا شي که اخوا نه دې خوا راړی جوړ اوس که ساین انورس دې خوا راړی بیا به دې ساین جوړ شي پوهېږي ټیک شوله ښه دا ساین چې دی مونږ لکه ټلیفون دی راته د چا دی در چا دا موبایل دا جاز پې ولګوه چې نه راځي ورته به ټلیفون دا ساین چې مونږ اخوا اړو نو څه به دې جوړ شي ساین انورس ټیک ده نو په دې ځای کې وګوره دلته خو زمونږ تیټا زاویه په کار ده ساین خو نه دی په کار که نه نو دا تیټا به دلته یوازې پرېږدو او دا ساین به ته اخوا واړو نو دنه به څه جوړ شي ساین انورس او بیا به هغه ولګو 0.71 وشوله که نه بس اوس راشه اوس د دې ساین انورس 0.71 د دې مقدار څه دی
دا معلوم کا د دې دپاره چارټونه میلاویږي په هغې چارټونو کې ورکړي ساین 1 برابر د دې ساین 2 د دې ساین 3 د دې د 180 پورې ورکړي ټول 180 نه چې د 360 پورې ورکړي بیا پسې ورکړي ساین انورس 1 برابر د دې ساین انورس 2 برابر د دې ساین انورس 3 برابر د دې پوهېږئ بی د هغې بیا 360 پورې روغ چارټ جوړ کړي بیا پوهېږي چې ښه تحقیقي چارټ یې نو په هغې کې ورکړي ساین اشاریه 1 برابر د دې ساین اشاریه 2 برابر د دې ساین اشاریه 3 نو دسه پورې بیا 2 دي هغه لوی اوږد شی دی نو خو په ځان سره بار ټایم روغه بسته ګرځی دی چارټونو که نه نو هغه خدای پاک مهرباني کړې ده هغه په دې کې ټول راجمع شوي پوهېږي پې که نه په دې کې که ته معلومې چې یاره ساین 1 برابر د چا ساین 2 برابر د چا ساین 3 برابر د چا یا ساین انورس 1 برابر د چا هر شی یې وروستو دا پې معلومېږي نو چې ساده ساین یو شی معلومې پې نو هغه به داسې وکړي ټول صفر صفر دی که نه خو ګورې هغه ډیګري نظام به چلی ښه په ګریډین نظام کې جدا راځي په ریډین کې جدا راځي په ډیګري کې جدا موږ په ډیګري نظام کې کار کوو نو اول بال ته وګورئ چې ډي دی که نه که ډي وي نو په ډیګري نظام کې دا شروع دی که نه وي نو هغه موډ باندې به را بدل کړي ورته دا په ډیګري نظام کې دی بس پوهېږي پې ساده باده به داسې ولګي مثال په طور ته ساین 30 معلومې نو ساین 30 مساوي 0.5 دا ته راوه جواب راوه وشوله که ته ساین انورس 30 معلومې نو بیا د هغې د لیکلو طریقه دا ده چې ساین په ځای ساین انورس لیکي نو همدقه ساین بټن به وښې خو مخکې به ته شیفټ بیا ساین نو دې نه ساین انورس جوړ شو اینې او ته 30 معلومې نو 30 جواب یې درکړو چې د دې جواب غلط راځي پوهېږي بې اوس موږ څه شی معلومو انورس 0.1 معلومو که نه ښه نو شیفټ ساین بیا به څه اشاریه 7.1 دې جواب یې راکړو 45.234 تیټا برابر شو د چا 45.23 او بس ډېر شی دی خو نورې جوړ نو معلومه دا شو چې دا زاویه د څومره ده د 45 ده اشاریه مشاریه پسې یو دغه کسرونه پرېږدم معلومه شو یو بس په ساین باندې موږ دا یو شی معلوم کو یو زاویه اوس بل څه شی معلومې دا مجهوله ده او دا مجهوله ده که نه دا دوه مجهول پاتې وایي چې زه دا ضلع معلوموم څه کوم نو ګوره دا په قانوني پیثاغورس هم معلومولی شي که نه که په دې طریقه یې معلومولی شي ټیک ده نو دا ته وګوره دا په ساین معلومولی شي نه پای کې خو د سره دا راځي نه که نه خو متقابله وډه په کاز باندې زاویه خو معلومه ده بس چې 45 ده او هغه وي متصله بټه وتر نو متصله دا ده نامعلومه وتر معلوم دی او هغه تیټه 45 معلومه ده وشو په کاز باندې معلومیږي په 10 باندې معلومیږي هغې کې دی څه شی متقابله وړه متصله متقابله هم معلومه ده باغې په دواړو نسبتونو معلومیږي مثلا موږ په چا معلومو په 10 معلومه داسې په دواړو به معلوم یو جواب به راځي په دواړو ها په 10 باندې اول ګورو 10 تیټا برابر ده چا متقابله بټا متصله 10 تیټا رسوره ده 45 ده کنه اوس خو معلومه ده زاویه خو معلومه ده کنه ها هغه 2-3 اچوړو صرف د کم کاپی ده
راشه متقابله څه شی دی 5 متصله نامعلوم وشو اوس دا یوازې کا ٹھیک شو لا زمری چې کله ښکار کوي که نه ډېر شی ګډي یا اوسئي یو څه شي که نه لږې منډې ورله ورکړي راورکړي د هغه ټول لښکر نه یوه ته جدا کړي داسې چې جدا یې کړي بیا پسې ورپسې شي بیا راوغورځوي پوهېږي پې که نه نو په دې باندې موږ په یو ځای حمله نه شو کولی بلکې دا کوم شی چې نامعلوم دی نو دی به اول جدا کوو چې جدا دی کو بیا به پې حمله وکړي بیا به راوباسي جدا کولو طریقه یې دا ده چې دلته دی په څه حالت کې و نو د مساوي نه بل خوا ووسه او حالت ورله څه که بدل که پوهېږي پې ښه راشه وګوره دا 10 45 وګوره دا سوره برابر ده دا کوم چې معلوم دی چې اول خدا حل کو که نه نو ساده 10 دی که 10 45 دا مساوي دا د 1 10 45 برابر دی د چا 1 مساوي 5 بټه متصل وشوله اوس دا متصله دلته په حالت د تقسیم کې دا چې اخوا اوسې نو څه به شي وشوله نو دا به برابر شي د 5 که نه دا 1 ته اخوا اوسن دی په حالت د ضرب کې هلته په حالت د تقسیم کې شي که نه متصله برابر 5 بټه 1 لاندې که ته 1 لیکي که نه لیکي یو شی پوهېږي بھائی دا هر انسې د لاندې 1 چې لیکي که نه جو بیلی کا څه فرق پرې باسي نه پوه شوې نو معلومه دا شوه چې متصله د 16 سنټي میټرو برابر د 5 په دې قصه پوه شوې دا ما ته وي په کاز هم معلومېده که نه زه دا په کاز معلوم کا ښه کاز تیٹا برابر د څه شي وه متصله بټه وتر نو کاز تیٹا څه برابر ده 45 متصله نامعلومه ده که نه او وتر څه شی دی 7 وشو ښه اول دا وګوره کاز 45 څه شی دی سوره دی ها نا هغه 10 45 د 1 برابر خو ته اوس په کاز معلومې کاز 45 به جدا ګورې ځان کاز 45 0.707 دا برابر دی 0.707 مساوي متصله بټه 7 نه پوهېږي دا متصله په ځای پرېږده 7 لرې کا نو 7 ضرب 0.707 دې له دې کې ضرب ورکړو دې نه راغی 4.94 متصله بالکل سیټ راله که نه نه پوهېږي موږ پکې د اشارې مشارو نه حذف کوو که نه په ټیم باندې هلته 5 راله دلته هم 5 راله که 4.949999 داسې او یا 5 یو شي وشوله په دواړو طریقو باندې هغه معلومېده په دواړو طریقو باندې نامعلومه معلومه دا شوه چې دا یوه ذله دا د سوره برابر ده د 5 اوس کوم شی نامعلوم پاتې شو دا که نه دا که ته په ساین باندې معلومې نو ساین برابري د متقابله بټه وته اوس د دې متقابله دا ده ګورې ها موږ دې ته متقابله وي خو دا هغې وي اوس د دې جیلو بیا دا ده نو متقابله بټه وتر په دې په ساین هم معلومېږي که په کازې معلومې نو بیا هغه دا متصله بټه وتر نو دا معلومه ده په هغې معلومېږي او 10 چې دی نو متقابله بټه متصله په هغې معلومېږي په درې وړو نسبتونو معلومېږي اولی پر څه شي معلومو په ساین تیټا برابر
متقابله بټا وتر نو ساين تیټا برابر متقابله څه شی دی د دې متقابله 5 او وتر 7 ها 5 په 7 باندې تقسیم کا 5 تقسیمی څه شی دی نه راځي ساين تیټا برابر 0.7 ستا سره کیلکولیټر شته کنه ها دې باندې معلومه وي به ها چې کوم راځي دا کوي خو شو نه اوس راشه مونږ تیټا معلومو کنه نو ساين به لري کوم کنه نو چې ساين د دې ځای نه اخو اړو نو څه به جوړیږي ساين انورس تیټا یوازې پاتې کا او ساين اخو اړو نه بس جوړ شي ساين انورس 0.1 اوس ساين انورس معلوم کړه دغه طریقه دا ګوره شیفت ساين نو ساين انورس شو او اشاریه 714 نو دین راغه 45 نو معلومه ده شو چې دا زاویه هم د سو برابرۍ او په یو مثلث کې راته ما ویلو چې درې واړه زاویې د سو برابرۍ 180 نو 90 دا 45 دا 45 دا ټوټل سو شوي 180 ٹھیک شو ساشاری کم میں بیشی اچوڑ خوش والا خواہ دقا دا همون پا سائل معلوم اگر چی 45 دا کنا دا پا کاز بانے معلوم کنا لیکن باقی چیزوں خطول معلوم دی کنا نو گورا کاز تیٹا برابر صدا گو دا دے متصلہ بٹا وطر ہو کنا وطر کاس تیٹا برابر متصل ایسے شے دے 5/7 تسیو 5/7 وقتی من تقسیم کو ستی را رہے 0.714 5 تقسیم 7 نو کاس تیٹا برابر 0.714 خواہ تیٹا پریدہ کازا خواہوارا انو سب دی جوڑ شی کاز انورس 0.714 دا وسو پورا کاز انورس شاریہ 714 دین راغے آغا 44.44 دسی نام 45 پوئی گی بے ٹک شو کنا خواہ پٹین مانے کے معلوم ہے بھی معلوم ہونے آغا دسی 10 تیٹا برابر دا سشی متقابل ہے بیٹا نو 10 تیٹا متقابل ہے سشی دے تو دی متقابل ہے 5 اور متصل ہے یوں 5 سر 1 تیرا جی خواہ پوچھو بھی نو گورا 10 تیٹا برابر دا 1 10 تے خوڑا ہوگا نا نو تیٹا 10 انورس 1 تو 10 انورس 1 معلوم کا شیپ 10 1 پیکس 45 پوئی گی بیٹھا دقا طریقہ ہے پدی طریقہ وہ مسلس حل کے پوئی گی بھی خلق دسی بوگون کنا چې زه تاسو لنن یو مثلث در کوم دا بزان له حل کوي ها ٹھیک شولا بدی بن مشق وشي جو سبا پاره چې بیا نصف النهار معلومو سایه اصلي فی الزوال چې ورته وی کنه چې دا معلومو یا سایه اصلي چې معلومو نو دقه مثلث به استعمالو نو بیا به حل کولای شي ها ٹھیک ده لکه مثال په تور څه شي او د سیدا اشاریو دا فرق چې راتلو نو دا برازي ها لکه دا هم پیکس نه لګو کنه او موږ دا څنګه فرضي برزي دا کوو کنه مثلا دا یو مثلث ته اساسا دا برابر د 90 بل دا ته معلوم دی چې دا برابر د 30 دا برابر د 100 درجو
30 ٹھیک شولا ها بل پکې کم شی معلوم دی مثلا ها دا ذله معلومه ده چې دا د 5 سنټي میټر بس وشولا بس نو باقی درې دام نامعلومه ده وترم نامعلوم دی او دا زاویه نامعلومه ده دا به دې څنګه معلومه زیره تو باسم بیا تاسو له بل در کم کنه که تاسو به وکړئ ها وای باسم بل څوک وایي چې وای باسم ها وای کوي کوشش پې وکړئ ها انشاءالله هلکی اس ګران کارونه دی ٹھیک ده بیا دا به په یو پاڼه باندې ولیکئ او دا به انشاءالله چک کوم بیا ها ٹھیک شولا یا به ته سبا بیا دلته حل کم نو خپل سره به چک کوي بیا چې چا صحیح وخت کړی چا غلط وخت کړی په دې قسمدار پوه شوئ ها نو دا چې نزده کو الله دې وبخا نو اوس په دې نه بعد وردانګو جغرافیې ته ٹھیک شولا د کره ارض جغرافیایي تقسیم وغیرہ دا وکړو ٹھیک ده جغرافیې نه به بیا اوقاتو ته دام چا د پکې څه اشکال شته ها د شکو کنه چې په دې کې راته یو څیز وباسم یو شی ته پکې را معلوم څه شی پکې معلوم ها یو د پکې زه معلومو ما بیا ول دا انسه بدلون بیا به تاسو معلوم کړئ کوم شی وتر پکې ته معلوم کوم دی وتر ته ګوره ها معلوم وای گئی د یو مولي سي ویل د لپاره زه به هر حال زه لږ مشغول پې وشي دا وتر معلومو ها دا زاویه خو معلومه ده که نه لکه دا مونږ ساین اخلو نو ساین برابري د متقابله بټه متقابله وتر دواړه نامعلومې دي نو کېږي به که کاز باندې وګورو نو کاز برابري د متصله بټه وتر نو کاز تیټا معلومه متصله معلومه صرف وتر نامعلوم پدې کې پټې نه وګورئ چې کېږي که نه هغه د متقابله بټه متصله پغین دی پوه شو به نه که په کاز معلومه او که په ټین سیز به یو راځي ځه په کاز په ټین به تاسو بیا معلومه کوي په کاز به درته معلوم کوم ها ٹھیک شو نه کاز برابر ده د متقابله بټه د متصله بټه وتر نو متصله زموږ سره سره 5 ده او وتر څه شی دی وتر نامعلوم دی وشو ها کاز تیټا له سوره برابر وا 30 5 بٹا وتر زکاز 30 معلوم کا کاز 30 برابر دا د 0.866 دیسی پسی زا بس 5 بٹا وتر دان ځان سره نوٹ کو کنه ها دا وتر دی خو راواله وته دیسی بشي کنه وشو دا دی خو راواله وته 5 تقسیم 0.8 دیسی بشي کنه نه پوي پوښوي به وز دا 5 پر تقسیم کا 5 تقسیمی اشاریہ 866 دین راغه 5.77 نو وتر دے برابر دے 5.77 بس دغه طریقه پوهیږي دا
په 10 باندې وای تاسو معلوم کړئ ها په 10 معلومي ٹھیک شو لا چې په 10 باندې دا معلوم کړئ بیا پسې دا بل ذله معلومه کړئ بیا پسې دا بل زاویه معلومه کړئ ٹھیک ده دان شو دې ته وی هوم ورک ٹھیک شو دا د کور کار حاجی دبل گرینیج او خط عالمی تاریخ خط دا ذکر کی یو بل شی دی گراف ٹھیک ده نو گراف مختلف اعداد یا مختلف مقادیر مقدارونه دیلا په تصویری شکل کې ظاهره ول دي ته وی گراف چاته وی وای مختلف اعداد یا مختلف مقدارونه په تصویری شکل کې داغي اظهار دي دوی پوښښ تا ته د مختلف مقدارونو او عددونو صورت خي تصویری درته خي دغه دوی گراف وایي به تاسو چې د کرکټ میچ کتلې لکه نه خیال کړی کنه چې پای کې په ټي وي کې راشي چې د پلان کې په دې ور کې 10 رن ور کړی جو دل ته باندې شي ور کړی دي دا سی یو څه به ور کړی 5 10 15 20 25 30 35 څه به ور کړی کنه دلته به وایي چې د زید چې دی نو د یار په اولنی ور کې د ورکړه 10 رنز پوه شوې به د بل ور دویم ور کې لاړل 13 رنز په دې بل ور کې ورکړه 5 رنز په دې بل ور کې ورکړل 35 رنز پوه شوې به په دې بل ور کې ورکړه 20 رنز په دې بل کې ورکړه 2 رنز دا یو شی ورکړی کنه تا ته دا ټول ورو دا رنزونه په یو صورت کې په تصویر کې د ظاهر کیږي پوهیږي به کله کله داسې یو قسم داسې په دې ولدي ور کې ورکړل 5 رنز په دې بل ور کې بیا ورکړل 10 په دې بل کې ورکړل 4 په دې بل کې ورکړل 15 په دې بل کې ورکړل 2 په دې بل کې ورکړل 25 دې یو شی ته لګی کنه دې د موي گراف پوښې په اکثر موسمونه چې کله خي چې دروغ هفته وتا ته موسم وخی وی بچي مثال په تور پلان 16 تاریخ نو 5 او 10 کم از کم موسم بدای 5 سنٹیگریڈ او زیادہ سے زیادہ بدشي بیا د بکر خو د بل تاریخ ته پار ور کړی یو کم از کم او یو زیادہ سے زیادہ پوهیږي به کنه او کله کله داسې وي سل روپۍ دي نو په دې کې 50 د ددي 10 د ددي 15 د ددي 15 د ددي 10 د غبل دي نو دا 50 پکې د زید شوي 10 پکې د عمر شوي 10 پکې د بکر شوي 15 پکې د بل شوي د یو شی ورکړي بیا ول رنگونو ورکړي سور رنگ شین رنگ ودی رنگ تور رنگ د مختلف ورکړي کنه دا مختلف اقسام دي د ګرافو ٹھیک ده دا یو یو کرخه چې کوم ورکړي کنه ما چرته د وراغه وی کنه دي ته وی بار ګراف دي ته سوی بار ګراف ٹھیک ده او دا کوم ډبل کرخه چې ورکړي کم از کم هم خو دل یو زیاده سے زیاده نو دي ته وی ډبل بار ګراف څور ته وی ډبل بار ګراف ٹھیک شو لا او یو دا ګول جی ٹھیک شو لا نو دې ته وایي پای ګراف دې ته سوي پای ګراف ٹھیک شو لا او یو دا کدي خیال کړی هغه داسې کرخي چی کنه اکثر د ډاکټرانو سره چې هغه
بلډ پریشر د چا ګوري که نه یا مثال اپریشن یي هغې ته هم لګېولی چې د په دې ټایم کې بلډ پریشر لو کېږي او های کېږي که نه نو هغه چې بلکل په صفر باندې کېږي نو سړی مړ شي بیا خو چې لا صفر نه نه وي کته بره کېږي نو دی لا ژوندی خو که کېناستو نو بیا څه شي مړي بیا لکه بیا هغه دړکن ودرېږي وي که نه ټیک ده دغې ته بیا هغه لاین ګراف ورته وایي دغې ته څه وایي لاین ګراف پای کې بیا داسې داسې کرښې راغلي بیا داسې کوم راغلي او بیا پای کې دغه ورکړی داسې هغې ته ویلی کېږي لاین ګراف د دې نه علاوه ته ځان له خپل یو ګراف هم جوړولی شي خپله طریقه جوګاړ ورسره وجنګې ټیک شوله خو دغه مشهور بار ګراف شو لاین ګراف شو یا پای ګراف شو یا ډبل بار ګراف شو ټیک شوله هغه دغه رنګې په دې پای کې هم ډبل کېدلی شي په لاین کې هم ډبل کېدلی شي په لاین کې هم ډبل وي هغه کم از کم زیاده سے زیاده هغه ریکارډ چې کله تا ته ښیي د تیر دغه ریکارډ ټیک ده په دې منډ کې د زیاده سے زیاده بلډ پریشر دا او کم از کم دا یو ته به داسې هغه سره کرختلي یو ته به شنه کرختلي پوه شوې نو هغه هم ډبل کېدی شي ټیک شوله نو دې ته ویلی کېږي څه شی ګراف دې ته څه ویلی کېږي ګراف خاکا ترسیم یا ګراف په دغې کتاب کې په دې 41 نمبر صفحه باندې شته وشوله بس دی سبا له به دغه مثلث حل کوي که نه چې بیا له دغه ځای نه دا ځو ښه